بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد. د شرک درې قسمونه چې موږ غو بیان شوو. نن د شرک څلورم قسم. د شرک څلورم قسم د الله تعالی مخصوص حقوق او داغه په عبادت کې شرک کول دا د تویل کېږي شرک فی الحقوق. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم فرمایلیو چې د هر غټ په وړو کې باندې څه حقوق وي او بیا الله تعالی داسې غټ دی چې زمونږ خالق او مالک او رازق دی او زمونږ تمام ضرورت هغه پوره کوي. نو داغه د بلند او د عالی ذات په وجه باندې داغه پر موږ باندې څه حقوق دي. هغه کې الله تعالی سره هیڅ څوک نه شریک ول. هغه کې الله تعالی سره څوک شریک کړي شي نو دې ته شرک فی الحقوق وایي. اول پاره کې اول حق د الله تعالی دا دی چې داغه ذات صفات او اختیارات کې هغه سره هیڅ څوک شریک نه کړي شي. د ذات په اعتبار سره الله تعالی یو منل شي. هغه د پاره زوی یا پلار هغه ثابت نه کړی شي. هغه لم یلد ولم یولد وګڼل شي. د اسمان او د زمکه د ورځ او د شپې د خیر او د شر د هر شي خالق او مالک یو ذات وګڼل شي. او صفاتو کې هم هغه سره څوک شریک نه کړی شي. د الله تعالی صفاتینو مونږ په کم معنی او مطلب سره الله د پر استعماليږي په هغه مطلب او معنی سره مخلوق د پر نه استعمالول. او د نتایج مالک محض الله وګڼل شي. داغه په اختیاراتو کې نتایجو کې بل کس هیڅ طریقې سره شریک نه کړي شي. کچره په دې کې ذات یا صفات یا اختیاراتو کې الله سره څوک شریک کړي شو نو دا کس یو طرف ته د الله حق وو او بل طرف ته د شرک کې مبتلا شو. حضرت مفتی صاحب دام فرمایي چې حقوق د حق جمع ده او حق فرض لازم واجب دا په یو معنی کې استعماليږي چې یا به ادا کوي او یا به چې د چا حق دی داغه نه به معاف کوي. دا الله حق دی نو الله تعالی نه معافي غواړي چې دې معاف کړي. یا د مخلوق کې چا حق دی داغه نه معافي غواړي. دریم صورت بیا چې کوم دی نو عذاب دی هغه به مخامخ وي. بیا جهنم او دغه رنګي برزخ او قبر کې بیا عذاب چې کوم ځکه صفائی وشي نو خبره به ختمه وي. مزید عذاب کې بسړی گرفتار وي. دویم حق د الله تعالی دا دی چې دا هر چیز نه زیات محبت د الله تعالی د ذات سره ساتل پکار دي. الله تعالی سره د هر چا نه ډیر محبت کول. او حضرت مفتی سے فرمایلی چې اصل کې چې کم ځنه د سړي ضرورت پوره کیږي نو هغه سره محبت فطرتن وي. مثال ورکړم چې ګوره انسان ته چې کله د متیازو ضرورت وي نو د محبوب سیز په دغه وخت کې بیت الخلا وي. دی وی چې داسې کولاو هوادار ډیر وبو والا او د خلکو د نظر نه لری غوندي بیت الخلا وي چې پای کې خپل حاجت پوره کړي. خو چې کله حاجت پوره شي بیا کوته پیسې ورکوي چې د بیت الخلا کې کنه دومره پیسې درکو ماغه وي چې لیوانه دماغ دی خراب دي څنګه کې نمزه ضرورت پوره شي. والدین سړی ضرورت دی لہذا غو سره مینا او محبت وی. خزا سړی ضرورت دی لہذا محبت دی. او سره کانا پینا مال دا ضرورت دی نو ضرورت حد را سي غي سره محبت وی. الله تعالی زموږ داسې ضرورت دی چې موږ نو پیدا غ زموږ ضرورت وو چې پیدا شو بیا مو ضرورت دی اوس مو ضرورت دی. او چې کله دنیا نه لاړ شو بیا موږ زموږ ضرورت دی. موږ په دنیا او په آخرت کې یو لحظه یو سکند ته د الله نه نشو مستغنی کېدای. هغه زموږ داسې ضرورت دی نو چې 24 غنټه هر آن دنیا او آخرت کې د انسان ضرورت وي هغه سره څومره محبت پکار دی. نو د هر څه زیات محبت د الله سره. که څوک د الله په مقابله کې نور سيزونو سره دنیاوي سيزونو سره یا انسانانو سره محبت زیات ساتي نو دا د الله تعالی حق و یو طرف ته شرک دی او بل طرف ته
شرک فی الحقوق د الله تعالی حق وهل دي. دریم حق د الله تعالی دا دی چې دغه په تعظیم او پرستش کې څوک شریکول نه. د الله تعالی هغه صفات والده دغه صفات چې کوم دي لا محدود دي. نو داغه د صفاتونه دا خبره لازمیږي چې انسان هغه تعظیمی اعمال او افعال چې هغه د الله سره خاص دي پاره کې څوک شریک نه کی. ځکه چې تعظیمی اعمال په دوه قسم دي. بعضی تعظیمی اعمال داسې دي هغه الله ځان سره خاص کړی دي او بعضی داسې دي چې هغه الله سره خاص نه دي. نو چې کوم تعظیمی اعمال او افعال الله سره خاص دي پاره کې الله سره بل څوک شریکول نه، او چې کوم الله تعالی سره خاص دي هغه کده بل چا د پر وکړي شو هغه شرک نه دی. مثلا مونږ دی په مانځ کې بعض ارکان داسې دي چې هغه د الله تعالی ذات سره خاص دي، لکه سجده او رکوع د الله سره خاص دي. نو دا د الله نه علاوه بل چا د پاره کوله دا یو طرف ته شرک دی او بل طرف ته د الله حق وهل دي. البته قاعده کې کیناستل تحیاتو کې کیناستل دا د ادب والا عمل دی لیکن الله سره خاص نه دی. لہذا تحیات کې او قاعده کې د مور او پلار مخه ته کیناستل، د استاد مخه ته کیناستل، د بزرګ مخه ته کیناستل، دا درس کې د غرانګي کیناستل، دا د درس آداب دي، تعلیم آداب دي، دا جایز دي. یا مثلا قربانی وینه تو یو ولداد الله سره خاص دي. لہذا او مخلوق کې چا په نوم باندې ذبح کول، قربانی کول دا ناجایز او حرام دي. نظر او نیاز دا د الله تعالی سره خاص دي، بل چا د پر ادا کول دامه حرام دي او ناجایز دي. لاس کولول یا تندې صفول کولول دا د الله سره خاص نه دي بلکې الله تعالی هغه د جسم نه پاک دی. لہذا که چا د خپل مور او پلار د استاد یا د بزرګ لاس سب کو یا دغه مخ تندې وغیرہ دا ناجایز نه دي، حرام نه دي، دا جایز دي. دغه رنګ چې موږ مور او پلار هغه د بچي تندې سب کی لاس سب کی ټیک شنو دا جایز دي. خو رکوع او سجده دغه رنګ قربانی نظر او نیاز د الله تعالی سره خاص دي. بعض علاقو کې دا سوي چې کله یو مشر راشي نو بیا دا کشرانه خصوصا زنانا دا چې کله سره ملاويږي نو دا چې ټیټ شي او به داغه پخپو باندې په دې پنجو باندې هغه باندې لاس کیدي، دا ناجایز او حرام دي ځکه چې په دې کې د رکوع صورت جوړیږي. نو بهرحال هغه اعمال چې هغه انتهایی تعظیم او د ذلت نشانی وي هغه او الله سره خاص وي، هغه د الله نه علاوه بل چا د پاره کوله دا د الله تعالی حق وهل دي او شرک فی الحقوق کې راځي. څلورم د الله تعالی اطاعت کې هیڅوک نه شریکول. د الله تعالی موږ باندې دا حق دی چې موږ صرف دغه د مرزي مطابق ژوند تیر کو، زندگی تیر کو او محض دغه بندگی وکړو. ځکه الله تعالی د نفع او نقصان مالک دی. نو نفع به صرف دغه په حکم کې وي او مؤمن د لپاره دغه مناسب ده چې هغه محض د الله تعالی چې څنګه ومني او دغه د حکم مطابق ژوند هغه تیر کی. اطاعت کې شرک علوی چې کله د الله په شان بل څوک ته دا وګړي او دغه مطابق دا قیده وساتي چې هغه د حلال او حرام او د حرام او حلال جوړول شي یا دغه په لاس کې د حلال او حرام تمیز ورکی. انا دا شرک فی الاطاعت دته ویل کیږي. بعض خلک باندې اعتراض کوي چې تاسو انا مشرکان یې ځکه تاسو الله تعالی په اطاعت کې شرک کوي، تاسو امام ابو حنیفه سره اطاعت کوي. نو د امام یا د یو انسان اطاعت پاغه وخت کې شرک وي، د یو عالم اطاعت پاغه وخت کې شرک وي چې هغه ته د شارع درجه ورکړي شي، هغه ته د حلال او د حرام تمیز ورکړي شي. موږ وایو چې امام ابو حنیفه سے، امام مالک سے، امام شافعی سے، امام احمد بن حنبل سے رحمهم الله دې ټولو د الله تعالی د حلال او د حرام یو لیست او فهرست جوړ کړو او هغه لیست او فهرست د مغادي امت مخ ته یې خېنه. نو د چا اعتماد چې په امام شافعی سے په باندې ده چې دی هغه جوړ کړی شوی لیست او فهرست هغه مزیدار دی، هغه په هغه پسې او څوک چې امام مالک صاحب لیست انتهائی اعلی دی په هغه پسې څوک چې د امام ابو حنیفه سے والا جوړ کړی شوی فهرست خغړی
هغه پاغو پسې نو بهرحال د امامانو داسې اتباع دا شرک نه ده. ټیک شو. هغه وای چې دا شی الله حلال کړی دی او د حلت دا دلایل دي، دا شی الله حرام کړی دی او د حرمت دا دلایل دي. قران پاک کې الله تعالی فرمای اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه وما يشركون. د يهودو نصاراو دوی د الله نه علاوه خپل علما او مشایخ دغه رب جوړ کړو او مسیح ابن مریم نه هم، حالانکه دوی ته د یو الله د عبادت حکم شوی دغه نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته او الله تعالی پاک دی په کوم شیونو کې چې دوی الله سره شرک کوي. د دینه دا آیات نازل شو په دغه وخت کې حضرت عدی بن حاتم تای رضی الله عنه دا مسلمان شوی او دا مخکې مذهب کې څنګه علم او مسراو. نو دا ترمذی کې روایت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے پښتنه وکړه چې زمونږه خلکو چې کوم نه هغه خو خپل علما او بزرګان ته عیسی اسلام ته رب نو ویلې، څنګه الله تعالی دا فرمایي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل دا سينو چې یو شی الله تعالی حرام کړو او تاسو علما او بزرګانو به چې دا حلال نه، نو تاسو به څنګه غنل هغه چې موږ به حلال غنل ځکه چې موږ مشرانو به وي. بیا وته چې یو شی حلال وو او تاسو بزرګانو علما به چې دا حرام دي، تاسو به څنګه غنل هغه چې موږ به حرام کړو ځکه چې علما وویل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل فتلک عبادتهم، دغه بندګی را دغه غورب غنل دي د چا متعلق دا عقیده ساتل چې دا د حلال نه حرام او د حرام نه حلال جوړول شي دا شرک دی. آخري خبره دا مفتی صاحب لیکي په خپل کتاب کې اسلامي عقاید نظریات کې چې د الله تعالی دا حقوق چې را جمع کړی شي دا په یو لفظ کې راځي، هغه ته عبادت او بندګی ویل کیږي. فرمای محبت، تعظیم او توحید او پرستش دا کرا جمع کړی شي دا په یو لفظ کې راځي عبادت کې. ولی د عبادت اصلي معنی چې په عربی کې عبادت څه ته ویل کیږي؟ انتهایی تعظیم، انتهایی عاجزی او انتهایی د ذلت اظهار کول. او په اصطلاح کې ویل کیږي محبت سره هغه انتهایی عاجزی او خشوع او خضوع الله تعالی ته اختیارول چې بنده د خپل اختیار سره خپل خالق او مالک د پاره ظاهروي، دغه ته ویل کیږي چې عبادت ویل کیږي. نو د عبادت په مفهوم کې انتهایی تعظیم، اطاعت، غلامی دا هر شی راځي. الله تعالی دې موږ تاسو ایمان نصیب کړي.